زموږ عوامو ته دا اپیل دی چې غیر ضروري کور نه مه راوځئ، دې سره ستاسو بیماري خوري. د پازیټیویټي ریش هم ډېره زیاته سیوا ده او موږ چې ګورو نو کلو په کلو خلک پروت دی. ہے کافی ہمیں اپنا رب جلی، نہیں کوئی اللہ سے بہتر وکیل، ہمارا ہے خالق و مالک وہی، نہیں چاہیے اس پہ کوئی دلیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمندو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې د کرونا دریم لهر چې دی هغه شروع شوی دی او خطرناک شدت چې دی هغه اختیار کړی دی. دا وخت موږ په مټه ذاکر خان شهید هسپتال کې موجود یو. زموږ سره د MS ډاکټر محمد سلیم سلطان سکندر باچا چې دی هغه موجود دی. په دې حواله باندې به د هغوی نه پوښتنه کوو چې هغوی عوامو ته څه پیغام ورکوي او د عوام د مریضانو د بهترۍ دپاره څه د اقدامات چې دی هغه اوچت کړي دي. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. نو د تھرډ لیو څنګه چې تاسو وې د کورونا شروع شوی دی انتهایی خطرناک دی. د سواد په ټول پاکستان کې په پیک باندې روان دی. نو زمونږ خو هاسپټل کې لږ تبدیلیانې راوستې دي. الکټیو کیسز موږ سټاپ کړل، او پی ډیز موږ خوره کړل. زمونږ عوامو ته دا اپیل دی چې غیر ضروري کور نه مه راوځئ، دې سره ستاسو بیماري خورېږي. موږ چې کم اقدامات هسپتال کې کړلي دا د عوامو د خیر دپاره دي. څونه چې ګڼه جوړېږي دونه د بیماري خورېږي. نو موږ چې دی ایمرجنسي په خپل حالت کې ټیک روانه ده. لیبر روم زموږ فل فلج روان دی. او پی ډیز کې موږ کم د عام کیسونه سټاپ کړلي، هغه هم په وارډز کې معاینه کېږي او د هغې دپاره موږ سپیشل او پی ډي جوړه کړله، د هغې تھرو دا فلټر کېږي. جی ډاکټر صاحب دا راته ووایي چې کو فرض کا ایمرجنسي مریض راشي یا دغه شانتې نور د زنانو کوم مسلې چې دی هغه راشي، بالکل هغه ماحول روان دی. ایمرجنسي زموږ اویلیبل ده، هغې کې فرسټ ایډ ټول شیونه میلاویږي. دغه شان لیبر روم خبره تاسو وکړه، زموږ ډاکټر سلویا ګاینیکالوجسټ نور سټاف اویلیبل دی. نو هغې کې څه پرابلم نشته. انشاءالله عوامو ته به څه پیغام ورکوو؟ نو عوامو ته زموږ دی چې غیر ضروري مه راوځئ. دا وایرس چې دی هم د ګڼې نه خورېږي، د دې هم دقه یو حل دی چې تاسو غیر ضروري کور نه مه راوځئ او احتیاط یو بل سره فاصله ساتئ. دا احتیاط مهرباني جی. تونکو دا وخت زموږ سره سابقه کم فوکل پرسن چې دی موجوده DMS ډاکټر سجاد هم موجود دی، سجاد الرحمن، ځکه چې د هغه په دې کې ایکسپیرینس هم دی. د هغه ایکسپیرینس چې دی هغه به ستاسو سره شیر کوو چې په دې حواله باندې هغه څه وایي، عوامو ته څه پیغام ورکوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مهرباني بهار صاحب. عوام ته به دا پیغام ورکوو چې دا د یېرې دغه نه دی، چونکې موږ د او پی ډیز څنګه چې MS صاحب تاسو ته ووایي چې یاره او پی ډیز موږ فلحال بند کړو، له پاسه نه آرډر و چې یاره تاسو د کانګریګیشن چې څومره ډېر جوړېږي دا تاسو کم کوئ. د دې وجې نه موږ او پی ډیز بند کړو، ټرایج او پی ډیز موږ جوړ کړو. دلته کې اپریشن سکرین کېږي، د هغې نه پس په ریسپیکټیو وارډز ته ځي چې کم هلته کې چاته د څه بیماري د هغې مطابق په هلته کې ټریټ کېږي. څنګه چې سرجن صاحب ووایي چې یاره زموږ کیجوالټي چې دا ښه فل فلیج سټارټ ده، دغه شان زموږ لیبر روم هم خبر دغه سټارټ دی. نو دغه کم مین ایریاز چې دي هغه به زموږ سټارټ وي. نور د دې ډېر ګڼې د وجې جوړېدو د وجې نه موږ چې دي د او پی ډیز فلحال خپل بند کړو او انشاءالله عوامو ته به تکلیف نه وي. خو عوامو ته هم دا خواست دی چې هغو کم سے کم لکه او هاسپټل ته چې راځي چې ښه پراپر ماسک یې اچولی او د کم سے کم اټینډنټ د راتلو کوشش دې کوي چې د هغو سره مریض سره یو یا دغه کس راځي او ګڼه نه جوړېږي په هسپتال. په دې دریم لهر کې او په اولني لهر دویم لهر کې فرق څه دی؟ یاره جی وایرس خو دغه دی، خو دا چونکې د پازیټیویټي ریش هم ډېره زیاته سیوا ده او موږ چې ګورو نو کلو په کلو خلک پروت دی. نو دا به موږ نیګیټیولی نه هلو، خو که موږ احتیاط وکړو او د پراپر SOPs کوم چې موږ ته هیلث ډپارټمنټ او ګورنمنټ ویلي دي هغه موږ فالو کړو، نو انشاءالله خدای پاک به خیر کړي. دوی د ډاکټر سره زموږ د هاسپټل سټاف سره کوآپریشن کوي. موږ دلته کې د دوی خدمت له راځو او انشاءالله موږ به هر ټیم خدمت کوو، اویلیبل یو.